یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے، یعقوب علیہ السلام د پیغمبر یوسف علیہ السلام پلار دے، لیکن هغه یعقوب علیہ السلام باندې امتحان راغې. هغه بچی چې د یعقوب علیہ السلام د ټولو نه زیات زړه ته نږدې و یوسف، لیوسف واخوه احب الی ابینا منا ونحن عصبه. هغه یوسف علیہ السلام چې هغه ته د ټولو بچو نه زیات نیازبین دی، زیات نازولی دی، هغه خپلو رونو بوتلی دی او د هغه د قتل منصوبه یې جوړه کړې ده، وژني یې. و دا د یعقوب علیہ السلام دپاره د برداشت خبره نه ده، دا څومره لویه صدمه ده، دا څومره لوی امتحان دی چې جرګې ورباندې کوله. او بیا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. بویت اورونو په جرګه باندې، په مشوره باندې، په صلاح باندې کوی ته ورځاو. هغه یوسف علیہ السلام هغه د پلار نازولی بچی، هغه د پلار له ته ډېر نږدې بچی، هغه یې کوی ته ورزولی دی او وروستو بیا یې خرڅ کړی هم دی. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فیه من الزاهدین. په یو څو روپو باندې خرڅ کړی دی. دا څومره لویه خبره ده. خپل رور خرڅولو، خپل رور کوی ته غورځولو، د هغه د مرګ بنا جوړولو، دا د یعقوب علیہ السلام دپاره، دا د پلار دپاره څومره صدمه ده چې ژوندی جاړزوی دی او ماښام رانغی، سار رانغی، هفته پس رانغی، میاشت پس رانغی، کال پس رانغی، کلونه تیر دي او ژوندی جاړ چې دی لاپته دی او بېدرکه دی او زامنو ورله کمیس راوړی دی، ورته وایي هغه زمري خوړلی دی او د هغه نړل ویکه. پلار ورته وایي چې ستاسو په دې خبره باندې زما باور نشته، زما په یقین نشته، ځکه دا کمیس چې تاسو راوړی دی دا روغ رمټ کمیس دی، نو دا دوره هوښیار شرمخ، دا دوره هوښیار زمری دا کم ځای و چې زوی زما یې وژلی دی، هغه یې خوړلی دی او کمیس یې ترې روغ او سالم لر کړی دی. د پلار په هغې باندې یقین نشته. زامنو ته وایي چې چل تاسو کې دی. دا څومره لویه خبره ده. تر دې پورې چې د یوسف علیہ السلام هغه بل رور چې هغه پکې هوښیار دی، د خبرې خاوند دی او هغه هم په مصر کې پاتې شو. دې رونو ته وی تاسو لړ شئ، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابي او یحکم الله لی وهو خیر الحاکمین. زبا په کم مخ باندې او زبا په کومه طریقه باندې اوس د پلار سره مخ لګوم، ځکه چې یو خو مونږه د مخکې نه بېدرکه کړی دی، خرڅ کړی هم دی، پته نه لګي مړ دی ژوندی دی کم ځای دی. او دا د هغه سکر ور هغه بنیامین هغه نازولی هغه هم رانه دلته پاتې کېږي. دا دویم شو، نه هغه دویم هم پاتې شو او دریم ووایي چې زه خو ځم نه. پلار ته ووایې چې زه پلار سره د سترګو د لګولو نه یم، بس که پلار را پسې اجازت راولېږه او هغه مې پرېږدي نو در بشم، کنی دا کار غلط شوی دی، هغه یو کار باندې خپیمانه یم، هغه یو کار باندې خفه یم، نو دا پکې لا اوس بل رانه پاتې شو. دا ډېر لوی امتحان و د یعقوب علیہ السلام دپاره. یو زوی بېدرکه، بل زوی پاتې بندیوانو، نو بل زوی هم پاتې دی، درې زامنو. او یعقوب علیہ السلام مشر دی، سپینګیری دی، بوډا دی او وبیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. د هغه د سترګو نظر کم شوی دی، سترګې سپینې شوي دي او ډېر غمجن او ډېر پریشانه. او یوسف خو به یې ډېر یادو، هغه به یې ډېر ځکه یادو چې هغه یو خو ورته پته وه چې قید کړی دی، نیولی دی، را به شي. د هغې بل خو ورته پته وه چې پخپله پاتې دی، ایثار دی، وایي چې مخ نشم لګولی پلار سره، دا ورته معلومه وه. خو د دې یوسف خو ورته د مړ او د ژوندي پته نه لګېده. نو دا څومره لویه خبره ده. دا چې په چا راشي نو د هغه نه تپوس کوه چې په چا د اولاد دردونه راغلي،
اولاد بے درک شوی دا غنه تاسو که چې دا څومره لوی درد دی اولاد وجلی شوی دا غنه تاسو کا چې دا څومره لوی درد دی دا هغه درد دی چې دا هر سړی نشي محسوسولی او هر سړی په دې باندې پوهیږي نه دا لویه خبره ده بهرحال دا د یعقوب علیه السلام امتحانات دغه شانتې د دې نه علاوه د نورو پیغمبرانو تاریخ که ګورې د نورو پیغمبرانو زندگی که ګورې په هغې باندې غټ غټ مشکلات مصیبتونه او سختۍ راغلي دي نو که په ما او په تا باندې تکلیف راځي په مسلمان باندې تکلیف راځي نو دا څه ناشونې خبره نه ده خو زمونږ په معاشره کې مصیبت دا دی